ملګرو ته ان شاء الله ډیر په اسانۍ باندې خبره وکم چې ګوره د سفر مسافت څونه دی. یو سړی سفر کوي، شرعي سفر څونه دی؟ شرعي سفر چې کوم دی هغه نن سبا چې کوم 3 ورځې دی او پیادل او چې کوم دی سورلۍ باندې، نو هغه ټولو قصونه راوځي 77 کیلومتر صد پاسه 77 کیلومتر صد پاسه چې کوم دی 78 کیلومتر یې کا ټیک ده. یو سړی دونه سفر کوي دی مسافر حسابولی کیږي ټیک ده. نو اوس دی به کله مسافر حسابولی کیږي چې یو سړی د خپل د کلي نه راووتو او خپل کلي د کورونو نه دی پناه شو. مثال کے طور پر یو سړی د سیدو اوسیدونکی دی ټیک شو او سیدونه دی ځي پېښور ته چې کوم شرعي سفر مثال کے طور پر 77 کیلومتر لاره جوړیږي هله، یا دی لاهور ته ځي، اسلام آباد ته ځي، خو دی چې کله د جنګ نه واوښتو چې بس دی مسافر حسابولی کیږي. یا یو سړی د کالام اوسیدونکی دی ټیک ده او دی د دې کالام نه راووتو او تقریبا د دې چړۍ نه راواوښتو، بجلیګر د دې چړۍ نه راواوښتو، نو دی د کالام نه پناه شو چې دی مسافر حسابولی کیږي بیا ټیک شو. نو سفر مسافت څونه شو؟ 77 کیلومتر لاره. او دی به کله مسافر حسابولی کیږي چې دی د کوره نیت وکړي د سفر او راوځي خپل د کورونو من مصره، د خپل د کورونو نه پناه شي، د کلي نه پناه شي، چې کلي نه پناه شي دی مسافر حسابولی کیږي. دویم څیز په دې کې مدت د سفر دی چې سفر مدت څونه ده ټیک ده. یو سړی خو سفر باندې روان شو، خو د سفر مدت دونه ده چې کله یو سړی 77 کیلومتر مثال کے طور پر یو سړی لاهور ته ځي چې کله دی لاهور ته ځي، نو اوس دا سړی دنه دا پوښتنه پکار ده دله د خپل چې کوم دی سوچ پکار دی چې زه لاهور ته ځم څو ورځو دپاره ځم، ورځ دپاره ځم، 2 دپاره ځم، 3 دپاره ځم، 10 دپاره ځم، 15 دپاره ځم، میاشت دپاره ځم ټیک شو. دا خو به د نیت کړی که نه، هر سړي ځان یو ټارګېټ مقرر کړی چې زه دې دپاره ځم، پای کې دونه ورځې لګي، دونه حساب کتاب شته دی. نو چې شرعي دغه دا دی چې کله یو سړی سفر باندې ځي هغه لاهور ته دی ځي او هلته کې دی 15 ورځو نیت کړي وي چې 15 ورځو دپاره ځم یا د 15 ورځو نه سیوا ورځو دپاره ځم، نو دی بیا مسافر نه دی، دی بیا شرعي مسافر نه دی ښه. دی به هلته بیا پوره مونځ کوي، پوره مونځ به یې کوي، دی به بیا روژه هم نه خوري. دویم نمبر هغه سړی هغه مسافر چې هغه د سفر نیت کړی دی د ورځ یا د 2 یا د 3 چې زم دا کار کوم راځم ټیک شو، نو تر 15 ورځو پورې دی مسافر شمارلی کیږي. کله چې 15 ورځ 14 ورځې پوره شو، 15 ورځ سټارټ شو، نو دی بیا مسافر نه دی، دی بیا مقیم دی ټیک شو. نو 14 ورځو پورې دته شریعت د اجازت ورکړی دی ټیک شو. ها که یو سړی وي چې نن ځم سبا ځم، نن ځم سبا ځم، نن ځم سبا ځم، په دې کې که میاشت هم ووته نو دی بیا هم مسافر دی ټیک ده. نو د سفر مدت چې کوم دی مده هغه دونه ده 15 ورځې شرعي، 15 ورځو نه کم چې یو سړی یو ځای له ځي هلته استقامت کوي او هلته مقیم کیږي، نو دی مسافر شمارلی کیږي ټیک شو. اوس دویمه مسله دا ده چې یو سړی مثال کې طور پر د یو ځای نه کړه وکړه او بل ځای ته لاړو، مثال کې طور پر یو سړی د یو ځای نه کړه وکړه بل ځای ته لاړو. ګوره یو سړی د کالام اوسیدونکی دی، هغه چې کوم دی د دې منګورې ته کړه راوړه، منګورې کې پاتې شو ټیک شو. او دلته کې چې کوم دی ځانه څه اهل و عیال ټول دلته کې منتقل شو، اهل و عیال نه چې کوم دی ټول دلته منتقل شو. اوس به دې څه کوي؟ د چې اوس واپسې کالام ته ځي او خو د وطني اصلي دی که نه ټیک شو، نو دا هم وطني اصلي شو. اوس به څه کوي چې واپسې کالام ته ځي، نو هلته بیا به څه کوي؟ نو لہذا چې دا خبر ځان سره یاد ساتئ، کله چې یو سړی د یو خپل ذاتي وطن نه، وطن اصلي چې ورته ویلی کېږي، د هغې نه منتقل شو بل وطن ته ټیک شو، بل وطن ته منتقل شو، نو لہذا دی چې کله بیا خپل اولنی وطن ته ځي هلته به دی بیا مسافر وي، هلته به بیا قصر کوي، یعنی سفر مونځ به کوي، سفر احکامات به پته باندې هلته کې بیا څه کېږي؟ جاري کېږي بیا ټیک شو. ښه، دویم د مانځه طریقه کار به یې څنګه؟ مانځه طریقه کار دا چې کوم 4 رکعتیز مونځ دی، ماسپښین مونځ 4 رکعته دی، مازدیګر 4 رکعته دی، ماسخوتن 4 رکعته دی، نو په دې کې به دې څه کوي؟ قصر کوي، 2 رکعته به کوي.
هر څلور رکعتیز مونځ کې به قصر کې 2 رکعاته مونځ به کې. ټیک ده. خبره د سنتو ده چې سنت به کوي که نه کوي. نو سنت په سفر کې نشته دی. ټیک شو. کم چې په مونږ باندې په حضر کې سنت دي لازم دي هغه په مونږ باندې بیا په سفر کې نشته دی. ټیک شو. چې یو سړی مسافر نه دی مقیم دی په هغې باندې چې سنت لازم دي او یو سړی مسافر شو نو په هغې باندې سنت بیا لازم نه دی. ټیک شو. ساره که نفلي دا د نفلو په شانتې شو. نو که وکړي ټایم د سره یې وکړي نو ثواب شته دی اجر شته دی. ټیک شو. د نفلو اجر ثواب به ورته میلاویږي. ټیک ده. اوس یو سړی دی ځانه مونځ کوي نو هغه خو به 2 رکعاته کوي. یو سړی دی یو کلي ته جومات ته لاړ هلته کې امام صاحب ولاړ دی. امام صاحب سره ولاړ دی. دې امام سره چې کوم دی په مانځه باندې ودرېدو نو اوس به څه کوي؟ نو دې به څه کوي؟ نو دې چې کوم دی د 2 رکعاتو به د 4 رکعاته مونځ به امام پسې پوره کوي. ټیک شو. د اولنۍ 2 رکعاته چې کوم دی سفرانۍ کې به ځي او د وروستنۍ 2 رکعاته چې کوم دی هغه په نفلو کې به ځي. هغه به څه کې ځي؟ په نفلو کې به ځي. ټیک شو صاحبه. او دغه رنګې که یو سړی دی په روژه کې هم دغه مسله ده. بیا روژه کې هم دغه مسله ده. اوس دغه سړی چې کوم دی د امام جوړ شو. څه جوړ شو؟ د امام شو او هلته کې پردی محلې ته لاړو هلته کې امامتي وکړه نو بیا دغه 2 رکعاته دي شاته مقتدیان 4 رکعاته دي. نو بیا دته پکار دی چې د اعلان وکړي شاته خلکو ته اعلان وکړي. ټیک شو. چې وروره زه به 2 رکعاته کوم سلام به ګرځوم او تاسو به خپل مونځ کوئ